راحت خان لږ خبرم که د تورخم بارډر نه مونږه خبرې اترې کوو د پاکستان افغانستان کشیدګي او په دغه باندې په پاک افغان تجارت د دې اثرات. تورخم پوله باندې بالکل ژوند چې دی داسې دی ویران جی پروت دی، کاروبار بند دی او ځایي مزدورانو روزګار هم بند دی او او یو ټینشن او دوه درې ورځې خو بیا تاسو ته لکه څنګه پته ده چې ډزبندي وشوه نو بیا خلکو یو امید پیدا شو چې دواړه چونکې ګاونډي هیوادونه وي او ورسره اسلامي هیوادونه وي دوی زر به خبره ورسته کړي، خو نه پوهېږو دا خبره همیشه اوږده شي، کله هغه طرف نه ډېر زیات داسې هغه وشي چې پاکستان پرې خفه شي. خو بهرحال زه وایم چې هغه په کور کې دوه لوښي هم جنګېږي، خو چې کله هم داسې تنازع راشي نو نه پوهېږم چې دلته تجارت او دا پوله چې د بارډر ډېر اوږد ټایم دپاره بندېږي چې له وجې ډېر زیات خلک متاثره کېږي. اوس که تاسو وګورئ بیګا پاک افغان چې کوم جوینټ چیمبر اف کامرس دی هغه ډېټه جاري کړې ده چې 3,500 چې کوم ترانزیت کنټینر دي هغه په پورټ قاسم او په کراچۍ کې ولاړ دي، داسې تقریبا 400 تورخم نه واپس شو، ټرمینل خاصي شو په لارو کې ولاړ دي، دا تقریبا 100 په غلام خان کې دي، 100 په خرلاچي کې دي او 100 کنټینر چې ودرېږي. سوچ کوه جی څومره خلکو نقصان بشي. بیا که څنګه تاسو ته پته ده چې دین علاوه مونږ پاکستان سره امپورټ هم دی ایکسپورټ هم دی، ترانزیت نه علاوه ترانزیت وال د دې حالت جنګ کې وغیره خبره بیا بند نو امپورټ ایکسپورټ مونږ پاکستان نن سبا سیمنټ روان دي صحیح تاوان دی، بیا ورسره جوار روان دي تاوان دی، افغانستان نه ټماټر راتله انګور راتله هغه مونږ خلکو تاوان دی را باندې ګران شو. نو حالات کړکېچن دي، لاره بنده ده او خلک د اوس دي دوحه چې کوم ډایلاګ دي امکان دی چې نن به شي هغې ته ګوري چې دا لاره خلاصه شي او سیزفایر نفس جوړه وشي، سفارتي تعلق ښه شي او دې ته نظر دی خلکو، نو سبا بل سبا پورې به خلک په تمه وي.